بعد وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما وفمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها بما فهجرته الى ما هاجر اليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وبسند متصل منا إلى الإمام الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن خزيمة الجوهري اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. البخاري شريف رمضان ترجمة هذا الإمام البخاري رحمه الله قريبا بالترجمة وعنوان التدبر رسول الله صلى الله عليه وسلم توحي ستر يقيبان جراده اور اللہ جل شانہ خدا فرمائی کہ یقیناً منتا توحید کرے لتسلم نوح علیہ السلام تکڑے نظری ترجمی متعلق در ذکر شیو کی اصول مباحث اولنے بحث بری کی نغل حل مفردات اذا حدیث اجمالی ذکر توشو دیم بحث بری ترجمی متعلق هذا مقصد او غرض بری ترجمی دے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دا عنوان ترجمہ قائم کړی ده. دې ترجمه په عنوان کې د حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ مقصد غرض سره دعوت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سره حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دا مقصد و غرض و دید دعوی متعلق دا علماء و حضرات مدری رائے و تفصیلات علماء و ذکر کری و خلاصہ و نچوڑی دری رائے. اولنے رائے دعان و شارحین دریم رائے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ اور دریم رائے پر کی حضرت شام و اشار کشمیری رحمہ اللہ. عام شارحین حضرات دی ترجمۃ الباب دا مقصد او دا غرض او دا دعوی متعلق دا فرمائی کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ مقصد او غرض هغه ابتدائی حالات دا وحی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانول کہ اول کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا وحی رالا نو دا دی سه حالت او دا دی سه کیفیتو و پدی ترجمی باندی او پدی مقصد و غرض باندی بے اشکال دارے کہ کسی تا دا دعوشی او دا مقصد او دا غرض شی نو
नबिया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जी दा कमशफद रिवायतुना ददी तर्जमी पते की ذکر दी सिर्फ ददी यौ रिवायत तदबीर द तर्जमी सरकी मुनासबत द तर्जमी सरश्ता ददी बाकी रिवायतुनो या मुनासबत और मुताबकत द तर्जमी सरनिश्ता दाम शारीरो रहमहुल्लाह ददी रायदार फजी तर्जमतुल बाब की हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मकसद और गरज हागा वही इब्तिदाई हालात जिक्र कुल मौलाना फरमाई कशरता ददी तर्जमी मकसद और गरज दाशी नबिया ददी तर्जमी सर मुताबकत और मुनासबत सिर्फ यौ रिवायत कि पहाड़ी की वाक़यात गार हिरा जिक्र शुरू तजली यौ रिवायत मुताबकत और मुनासबत तर्जमतुल बाब सर कीदेशी और बाकी द रिवायतुनो ददी मुताबकत और मुनासबत तर्जमतुल बाब सर निश्चित दजले इश्काल द तफक्कुर दफा उलमा हज़रात दा फरमाई तबदलते की तामीम होगी दर तामीम दा बफवाही के होगी और दर तामीम दा बफबदअ के होगी वही और बदअ दा द्वारा बाम की निकला दा वही और बदअ दा आम करला नबिया दा तशफद रिवायात ददी बाप फजील की जिक्र की दशपगवाड़ो सरवा ददी मुताबकत और मुनासबत किया रशी मुदद की दा कैफियत दा बदई और दा कैफियत दा वही दा आम दे शिकल दी दा कैफियत और दानगा दा बदआ दा द्वारा ददी वही दा आम करल नबिया द शपगवाड़ रिवायतुनो सर मुताबकत तर्जमतुल बाब सर राजी उस्ताद कोई भी न करो सर बिरबाने ऊपर साहब पनाह तकूब राजी और सख्ती खबरी की आसान का यस्सिरु वला तुअस्सिरु यस्सिरु वला तुअस्सिरु तकूब राजी और सख्ती खबरी की शर्ह दलीदा वजाहत दलीदा हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दा खबर बयान हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही राला नददर वही मकान कम यहूदा वही पकम दे कि नबी अलैहि सलाम का अव्वल राला वेम ज़माना दरी सवा रोमाने ज़माना दरी सवा दरेम अवलनी आयतुना कमियो नाजिल शिवी सरोरम कैफियत दरी वही सौ कम शक्ल की दावत गिरा गए इंजम जदियों मने वही पवह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल कैफियत सो सहाबी सहालत शगम अवल की दखल को रवियत नबी अलैहि सलातो सलाम सरसो दानंग द बादशाहान और हाकिमान और रवियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरफ अवल के सौ जिक्र दा सिजुना दा ताआम को मददन आमवाली सर द टूल रिवायतुन सर द तर्जमतुल बाब और द हदीस फमस की मुताबकत और मुनासबत राजी
چې دا وحي اولا په کوم ځای کې شروع شوې ده نو د مکان تعیین به وشي په دې کې چې غار حرا نو د غار حرا روایت درته به ذکر شي کما زمانه وه نو زمانه د خلوت وه حبب الیه الخلا دا به درته روایت کې راشي مانا انسے وہ محبول اور چلے خفا ہو گئی جنوش کرے تو قرآن ہے شارت دیرے میں اتوار اور لوگوں وكما زمانه وزمانه خلوت حبب إليه الخنا ندری روایت سره هم مطابقت دارالو اولنی آیتونه کوم یو اقرأ باسم ربک الذی خلق ندری ذکر به هم درته خوشي چې اقرأ باسم ربک الذی خلق دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی رمبنی کیفیت سو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات یې لیدلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ډیر یره تر دې پورې چې دا ګمانې کول چې ما سره خو یره شوله چې زه مړ نه شم نو د خپل ځان د مرګ خطره ما سره پیدا شوله نو د دې بیان به په روایت کې درته وشي بیا ورته خدیجې رضی الله تعالی عنها په څه طریقې سره تسلي ورکړله اول کی د خلکو رویه ورسره شوه نو خدیجه رضی الله تعالی عنها هم تصدیق وکړلو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هم تصدیق وکړلو او دارنګه چې کوم هغه عیسائی کس ته چې هغه عیسائی شوی او په زمانه جاهلیت کې هغه حق شک دینو نو دا هغه خواته چې دا بوتللی شولو نو هغه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړو چې ورغو نو ورقه هم تصدیق کړی اول کې د بادشاهانو سره وی او نو حدیث هرقل ورته ذکر شي هرقل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق تاسوونه پوښتنې کړې دي او بیا د هغې جوابونه ابو سفیان صاحب کړي دي او بیا په هغې باندې هرقل بادشاه خپله تبصره کړې ده نو دا د بادشاهانو د طرف نه چې د نبي علیه الصلوۃ والسلام سره اولې واسطه راځي نو د هغې بیان به درته ذکر شي نو په دې اعتبار سره څه اشکال بیا د عامو شارحینو په رایې باندې نه راځي چې د حضرت امام بخاري رحمت الله تعالی علیه مقصد او غرض ابتدایي حالات د وحي ذکر کول دي دغه حالات ابتدایي چې کوم دي اولني حالات دا په اعتبار د مکان سره وي که په اعتبار د زمان سره وي او که په اعتبار د کیفیت د نبي علیه الصلوۃ والسلام سره وي او که دا په اعتبار د کیفیت د عامو خلقو سره وي او که دا په اعتبار د کیفیت د بادشاهانو سره وي نو د دې ټولو هغه مطابق به ذکر درته کېږي دارنګه اولني کوم آیتونه نازل شوي دي په دغه وخت کې د نبي علیه الصلوۃ والسلام به اول کې ابتدا کې څه حالت و نو هغه حالات به هم درته ذکر شي لکه د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کې به درته ذکر شي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يعالج من التنزيل شدة اول کې به نبي علیه الصلوۃ والسلام د قرآن پاک د نازلېدو په ټیم کې ډېر مشقت او تکلیف به برداشت کولو ځکه چې جبریل امین به وحی راوړله رسول الله علیه الصلوۃ والسلام به هم ورسره فورا وینا کوله چې رانه هېر نه شي الفاظ رانه پاتې نه شي کیفیت کې رانه فرق را نه شي الله ورته وحی راولېږه چې نه لا تحرک به لسانک لتعجل به نو د حضرت امام بخاري رحمت الله تعالی علیه مقصد او غرض او دعوا په دې ترجمه الباب کې هغه بیان د ابتدایي حالاتو او کیفیاتو د وحی دی نو دا چې کومه بدعه ده دا هم عامه کړله وحی هم عامه کړه که دا وحی مطلوب ده که غیر مطلوب ده
وحی مطلوب که غیر مطلوب دا وحی منامی دا او که وحی الهامی دا وحی منامی دا که وحی الهامی دا دانگا دا وحی که واسطی سر دا که بلا واسطه دا او که بل واسطه دا دا دغی واسطی سه حالت او کیفیت دی نو په کوم شکل کې دا ورته راځي کله په خپل شکل کې کله د انسان په شکل کې او اکثر د یحیی کلبی رضی الله تعالی عنہ په شکل کې نو چې کله په دې وحی کې او په دې بدء کې منګه عموم راوصلو چې دا وحی او دا بدء دا عام ده نو د دې د عاموالي سره د شپږواړو روایتونو مطابقت او مناسبت دا د ترجمه الباب سره راځي او که مطلق بدعت ذکر کی نو صرف د یو روایت د هغې مطابقت او مناسبت دا شته دی چې دا دویم روایت دی نو دلته کې به د دې تذکره به درته کېږي چې د دې مناسب ظاهرا شته د دې نور روایتونو بیا مناسبت او مطابقت د عام مشاهدینو حضراتو رائے دا چې مقصد او غرض د دې ترجمه الباب بیان د ابتدائی حالاتو او د کیفیاتو د وحی دی او دا ابتدائی حالات دا هم عامی او دا وحی دا هم عام چې وحی دا هم عام شي ابتدائی حالات کیفیات دا هم عام شي نو د دې سره د دې روایاتو او د ترجمه الباب په منځ کې مطابقت بیا ټول واضح او ښکاره دی او مخې ته به انشاءالله راشي په دې خو پوه شوئ که دا لومړنی مقصد او غرض دویم مقصد او غرض د دې ترجمه الباب هغه علامه شیخ الهند محمود حسن دیوبندی رحمه الله هغوی دا مقصد ذکر کړی دی د شیخ الهند رحمه الله رائے دا چې د دې ترجمه الباب مقصد او غرض دلته کی معنی مطابقی نه ده بلکې معنی التزامی ده معنی مطابقی نه ده بلکې معنی التزامی ده معنی مطابقی خو مخکې د عامو د شارحینو د رائے مطابق درته ذکر شول نو معنی التزامی دلته کې مراد ده څه مقصد دا دی چې دلته کې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه بیان د عظمت د وحی بیان د عظمت د وحی بیان د عصمت د وحی بیان د حفاظت د وحی کول غواړي بیان د عظمت بیان د عصمت او بیان د حفاظت د وحی کول غواړي څه مطلب دا دی چې دا وحی دا یو انتهایی عظیم الشان امر دی یو امر عظیم دی ولی اول وجه دا ده چې دا وحی دا هر چاته الله نه رالیږي دویم دا وحی اللہ جل شانو کی رالیگی نو د خاصو واسطو په ذریعے سے رالیگی دریم دا چې وحی اللہ رالیگی نو په خاص کیفیت سره رالیگی دا وحی عظمت دا وحی عصمت دا وحی حفاظت هغه په دې سره چې اولا الله جل شانه د دې وحی لپاره خپل باندې انتخاب کوي د مقربو او د مخلصینو بندگانو هر چاته وحی نه راځي نو که چېرته دا وحی عظیم شی نه وي نو الله به هم کړی دی لکه ګوره هوا الله عامه کړې ده اوبه الله عامې کړې دي خوراک الله عام کړی دی څښاک الله عام کړی دی مور پلار د هر چا شته
دارنګه د ډېرو خلکو اولادونه شته، د ډېرو خلکو ښځې شته، ډېر روانډان هم پکې ګرځي لکه ستاسو باندې. خو دا یو امر عظیم نه دی، دا ضروري شی دومره نه دی. او وحي دا یو امر عظیم دی چې وحي هر چا ته الله نه راځي، بلکې د دې لپاره الله په خپله د خپلو بندګانو نه انتخاب کوي، او دغه انتخاب چې کوي الله د خپلو مقربو او د مخلصینو بندګانو کوي. انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. الله جل شانه په خپل انتخاب سره د دې وحي لپاره خاص افراد منتخب کړي. په هر چا باندې الله وحي نه راځي. دویم چې وحي راځي چې کومه واسطه ده، هغه واسطه ډېره زیاته مضبوطه ده او ډېره مقربه ده. مطاع ثم امین، مطاع ثم امین، او ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة عند ذي العرش مكين. لویه فرشته ده، واسطه هم ډېره لویه ده. دارنګه کیفیت هم وحي چې راځي نو داسې نه راځي. جبریل امین به چې کله وحي راوړله نو د دې د راتګ لپاره یو خاص لارې وي، او بیا چې راتګ به کولو نو فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. دارنګه دا شان واحده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نفدی ترجمة الباب کی شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی کہ پا اعتبار دا معنی التزامی سر، پا اعتبار دا معنی التزامی سر، معنی مطابقی سرنا، معنی التزامی سر، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان دا عظمت دا وحی کول غواړي، بیان دا عصمت دا وحی کول غواړي، بیان دا حفاظت دا وحی کول غواړي. چې دا وحی یو امر عظیم دی او دا وحی دا معصومه ده د هر قسمه خلق ملک نه، په دې کې هېڅ قسمه خلق ملک دا پکې نشي راتللی. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. دارنګه د دې د حفاظت بندوبست شوی، فإنه یسلک من بین یدیه ومن خلفه رصدا. نو حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دلته کې بیان د عظمت د وحی کول غواړي، او د دغه وحی عظمت چې بیانې دا په اعتبار د موحى الیه سره، په اعتبار د موحى الیه سره چې چاته دا وحی کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دا د ډېر لوی شان والا دی. عام انسان مګنه تاسو د ډېر لوی شان والا دی. دا الله جل شانو منتخب شوه دی، الله مقرب دی، او د انبیاء کرام سردار الله جوړ کړي، د انبیاء کرام امام جوړ کړي دی. نو بیان د عظمت د وحی دی په اعتبار د عظمت د موحى الیه سره. دا چاته وحی کړی شوی، دا چا باندې دا وحی رالیږلی کېږي، دغه شخصیت ډېر لوی دی، او دغه شخصیت چې ډېر لوی دی دا ولې؟ ځکه چې الله د ده انتخاب کړی دی. نو وحی هر چا ته الله نه رالیږي، خاصو افرادو باندې الله دا وحی رالیږي. نو دا هغه التزاماً د دې بیان شو، د دې د عظمت. دانګه بیان د عظمت د وحی چې د کومې واسطې په ذریعې سره راځي، هغه واسطه ډېره عظیمه ده چې جبریل امین دی. د هغې عظمت، د هغې لویي، د هغې بړایي هغه هم الله جل شانه په قرآن پاک کې درته ذکر کړې ده. نو
دویم رائے د شیخ الهند رحمه الله شو چې هغوی فرمایي چې په دې ترجمه الباب کې مقصد او غرض د حضرت امام بخاری رحمت الله تعالی علیه بیان د عظمت د وحی دی، بیان د عصمت د وحی دی او بیان د حفاظت د وحی دی. دې چې بیان د عظمت د وحی کوي پس سره دا په اعتبار د عظمت د موحى الیه سره او په اعتبار د عظمت د موحی سره چې کومې واسطې سره دا وحی راځي نو د هغې عظمت او بړۍ به بیانېږي او دارنګه چې چاته دا وحی راځي د هغه عظمت او بړۍ به هم بیانېږي. نو په دې سره د دې ټولو روایاتو او د ترجمه الباب سره به مطابقت او مناسبت به راځي. تاسو بیا په دې روایاتو کې ګورئ یا بیان د عظمت د نبی علیه الصلاۃ والسلام او یا په دې کې بیان د عظمت د جبرئیل امین ذکر کیږي. دریم رائے هغه د حضرت شاه نوشا کشمیری رحمه الله. حضرت شاه نوشا کشمیری رحمه الله هغوی فرمایي چې د حضرت امام بخاری رحمت الله تعالی علیه مقصد او غرض هغه صرف ابتدائی حالات د دې وحی بیانول نه دي، بلکې د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه مقصد او غرض هغه دا دی چې هغه وحی چې د هغې په بندېدو باندې تقریبا 600 کاله تېر شوي، د کومې وحی د بندېدو چې تقریبا 600 کاله تېر شوي، لکه د عیسی علیه السلام چې کله نه اسمانونو ته خېجولی شوی و د هغه وخت نه وحی بنده شوله. نو چې سلسله د دې وحی بنده شوله دا تر کوم وخته پورې بنده وه او بیا دوباره د دغې وحی دا ظهور څنګه شوی دی؟ هغه وحی چې د هغې سلسله بنده شوې وه، هغه وحی معدومه شوې وه، دوباره د دغې وحی د وجود شکل څه و، په څه طریقې سره دا وحی بیا شروع شوې ده او بیا د خلکو د دې سره رویه څه وه او د الله جل شانه د طرف نه څه فیصلې وې. نو د دې نه مراد فقط هغه ابتدایي ورځ د وحی نه ده، بلکې هغه وحی چې د هغې سلسله د آدم علیه السلام نه شروع وه تر عیسی علیه السلام پورې، او بیا د عیسی علیه السلام د رفع الی السما نه بعد چې دا سلسله د وحی منقطع شوې وه، سلسله د وحی منقطع شوې وه، دوباره دغه سلسله د وحی څنګه شروع شوله؟ نو امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د دغې وحی بیان کول غواړي. نو د دې نه مراد صرف هغه ابتدای نه ده چې د دې نه بعد دوباره دا وحی شروع شوي ده، دا ټول حالات کیفیت هغه په دې کې داخل دي. نو دریم رائے د حضرت شاه نوشا کشمیری رحمه الله د دې ترجمه الباب د مقصد او د غرض او د دعوی متعلق هغه دا ده چې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه دا خبره بیانول غواړي چې د کومې وحی د انقطاع 600 کاله تقریبا شوي وو، هغه وحی دوباره څنګه وجود ته راغلی ده، هغه وحی دوباره څنګه وجود ته راغلی ده، امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د دې بیان کول غواړي. دا درې رائے درته ذکر شولې د علماو د دې ترجمه الباب د مقصد او د غرض په باره. دویمه مسله چې هغه د دې ترجمه الباب سره متعلق ده
هغه دا چې د حضرت امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د دې خپل کتاب ابتدا او شروع هغه د وحی نه کړی ده. د خپل کتاب ابتدا او شروع د وحی نه کړی ده او دا وحی په ټولو څیزونو باندې مقدم کړی ده. نو د دې وجه د تقدیم څه ده چې د ټولو نه اول په ابتدا کې د بحث د وحی درته کوي او د خپل کتاب شروع د وحی نه درته کوي. نو د دې څه وجه ده؟ نو عام مصنفین چې شروع کوي خو یا د کتاب العلم نه کوي یا د کتاب الایمان نه کوي او یا چې کوم اصحاب السنن دي د کتاب الطهارت نه کوي. نو د پځې د دې چې د کتاب الایمان نه شروع کړي وي، د کتاب العلم نه شروع کړي وي، د طهارت نه شروع کړي وي، نو د وحی نه شروع کړه. د دې وجه سره نو د دې لپاره هم علما حضرات یو دی وجه ذکر کوي. اول لا ذکر کوي چې حضرت امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د خپل کتاب ابتدا او شروع هغه د وحی نه وکړل. نو پدې کې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه اشاره کوي موضوع د علم ته. موضوع د کتاب ته، موضوع د روایات ته. چې د دې علم، د دې کتاب، د دې روایات موضوع هغه ذات الرسول صلی الله علیه وسلم دی. هو من حيث أنه رسول، من حيث أنه رسول. او رسول کله رسول کی دی شي هغه موحى الیه، هغه موحى الیه دا الله د طرف نه ورته وحی کولې کی. نو امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د خپل کتاب ابتدا او شروع دا وحی نه په دې بنیاد کړی دا چې د اشاره کول غواړي موضوع د علم ته، موضوع د کتاب ته، موضوع د روایات ته. دا علم د حدیث دی، دا کتاب دا مشتمل په احادیث دی، دا رنګ روایات دا احادیث دی په دې. نو د دې دریوړو موضوع چې دا ذات الرسول من حيث انه رسول الله. ځکه چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام بحث په نور اعتبارات سره هغه لکه د دوی د بدل په اعتبار سره چې دا بحث کیږي دا د علم طب موضوع ده یا د تاریخ موضوع ده یا د بل اعتبار سره. خو په دې علم کې چې د احادیث علم دی، په دې کتاب کې چې د احادیث کتاب دی، او په دې روایاتو کې چې دا روایات د نبی رسول الله د احادیث دي، د دې موضوع هغه ذات الرسول او ذات الرسول من حيث انه موحى الیه دی. په دې اعتبار سره چې د توحید کړل شوی دی. نو ځکه اول لته باب د وحی دی، نو اشاره ده تو کړه موضوع د علم ته چې د احادیثو موضوع څه شی دی؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې پدې کې بحث کیږي پدې حیثیت سره نه چې یو عربي دی پدې حیثیت سره نه چې د قوم یو مشر دی او د یو مقتدا ګڼل کېدل پدې حیثیت سره نه چې د خپل بدن والا دی نه من د رسول په حیثیت سره پدې علم کې پدې کتاب کې پدې روایتو کې به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بحث پورې کیږي نو په اعتبار د موحى الیه سره رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام ذات هغه موضوع د دې کتاب دا د دې علم دا د دې روایتو دا نو موضوع د دې علم او موضوع د دې کتاب او موضوع د دې روایت طرف ته درته اشاره وکړه ځکه شروع په دې باندې په وحی باندې درته کړی دویم علماء فرمائیں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ د خپل کتاب ابتدا او شروع د وحی نه توکړه د دې خبرې طرف ته اشاره کوي چې مرګرو په دې کتاب کې تاسو ته څومره اقوال بیانېږي څومره افعال بیانېږي څومره احوال بیانېږي بیا د دې په نتیجې کې چې تاسو ته کوم عقاید بیانېږي کوم اعمال درته بیانېږي کوم اخلاق درته بیانېږي نو دا هغه اعمال دي چې دا انسان په عقل سره نشي معلومولی دا هغه اعمال دي چې دا انسان په خپل عقل سره نشي معلومولی لکه موږ د کومو څیزونو مکلف یو د کومو نه بند شوي یو دا موږ په خپل عقل نشو معلومولی په عقل نه څوک نشي معلومولی چې لکه سهار وختي ته به 2 رکعته فرض لمونځ کې او 2 رکعته به سنت کې دا په عقل معلومیږي نه دې ته د وحي ضرورت دی دا لکه حج کول دي نو په حج کې به دا کارونه کې نو دا په عقل باندې نه معلومیږي نو دې ته د وحي ضرورت دی نو دې اشاره دې ته کول غواړي چې دا څومره اقوال افعال احوال دا د تزوج ذکر کومه په دې کتاب کې دا هغه اقوال احوال افعال دي چې دا په وحي خداوندي سره معلوم شوي دا په وحي خداوندي سره معلوم شوي او د دې تعلق د هغه علم سره دی چې کوم د وحي په ذریعه سره خلق معلوموي او العلم ما جاء من فوق العلم ما جاء من فوق علوم دو قسم دي یو علوم د شرعي چې هغه ته علوم تشریعیه ویل دي دویم قسم د علوم تکوینیه دي علوم شرعیه دا اصل علم دی او دا علوم تکوینیه دا کسب دی علوم تکوینیه دا کسب دی او علوم تشریعیه دا علم دی او دا علوم تشریعیه د کوم طرف نه منته حاصل دي العلم ما جاء من فوق العلم ما جاء من فوق په قرآن کې په حدیث کې چې کوم ځای کې لفظ د علم راځي نو د دین به علم د امور تشریعیه وي نه علم د امور تکوینیه چې په قرآن او په حدیث کې کوم ځای کې لفظ د علم راشي د دین به مراد ہوگا علم د امور تشریعیه وي نه علم د امور تکوینیه امور تکوینیه څه شي دي لکه دا تاسو د دنیا کې څه ګورئ هلکه دا کور دی دا جوړو نو د دې لپاره نقشه پکار ده او نقشې به څوک جوړوي انجینر صاحب به جوړوي او بیا په دې کې کوم سامان لګېږي د هغې د جوړولو د هغې لپاره یو خاص ترتیب دا به څوک کوي نو د دې لپاره خپل انجینر هلکه اوس په دې کې د بجلۍ فټینګ کوو نو دا به څنګه کوو نو د دې ته هم د انجینر ضرورت نو دا به په څه طریقې سره دغه سړی به کوي
نو د دې علم چې چا حاصل کړی دی دې ته د تکوینی امور علم ویل کېږي او د قرآن او په حدیث کې د دې دپاره لفظ د علم نه دی ذکر شوی لفظ د علم چې په قرآن او حدیث کې راځي دا به د امور تشریعیو دپاره امور تشریعیه دا د مسلمانانو سره خاص دي کافران د هغوی د دې مکلف نه دي او په امور تکوینیه او علم دا عام دی دا کافر او مسلمان الله په دې کې آزاد پرېښی دی پابندي نه ده لګولې هر سړی دا علم حاصلولی شي چې هلکه اوس موږ الوګان کرو دا یو بوټی به الوګان څنګه ډېر وکړي ګوپیان کرو نو دغه ګوپیان به څنګه غټ غټ شي دا الو دا سایز به څنګه غټ شي په دې کې به خوږوالی په څه طریقې راځي او دارنګه فصل به زر څنګه کېږي دا آفاتونه به څنګه بچ کېږي نو دا ټول امور تکوینیه دي دې کې مسلمان او کافر دا برابر دی او دې پکې شریعت اجازت ورکړې چې لګیا اوسې ټول هر سړي چې چاته کوم ضرورت دی کوي د دې لپاره الله انبیاء کرام نه دي راغلي د دې لپاره الله پاک انبیاء کرام نه دي راغلي دا الله پرېږدي د انسانانو خپلو تجربو ته دا د انسانانو د خپلو تجربو مطابق دی تاسو ته به روایت راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې طیبې ته لاړو نو هلته کې خو باغونه د کجورو نو دوی به داسې کول چې د دې یو چې پاره د اونې نه چې کوم د دې هغه ګور شان به و هغه به یې راخیستو په دې بله ونه کې به یې اچولو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابو ته فرمایل چې دا تاسو ولې کوئ چې دا پخوانه مونږ کوو د نبي علیه السلام ورته چې به دې نه تېر شي دا مه کوئ مګر الله پاک که لنډې وپیدا کړي او که ډېره پیدا کړي چې کله هغوی دا کار پرېښودلو او سیزن راغلو نو په دې باغونو کې کجورې ډېرې کمې وشولې او چې کمې وشولې هغه هم اوچې اوچې وې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا شکایت وشولو نبی علیه السلام وفرمایل چې زه کله تاسو ته د امور تشریعیه متعلق حکم نو هغه منئ او چې کله د امور تکوینیه متعلق درته حکم تاسو په هغې کې آزاد یې خپلو تجربو ته ګورئ په هغې کې خپلو تجربه دا یو امر تکویني و هغې کې د دې خلکو تجربه وه چې په دغې طریقې سره د الله شان دی ونه فصل ډېر کوي میوه ډېره کوي نو نبي علیه السلام ورته اجازه چې بس خپل کار جاري ساتئ په خپل ترتیب سره دغه فصلونه دا تاسو برابروئ باغونه تاسو برابروئ نو یو د امور تکوینیو علم دی نو په دې کې مسلمان کافر د عام دی او چې دا کوم ربي زدني علما راغلی یا د علم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يخشى الله من عباده العلماء دا فضائل چې کوم راغلي دي دا د هغه علم راغلي دي چې کوم امور تشریعیه علم دی او دا اصل علم دی او دا هغه علم دی العلم ما جاء من فوق نو امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د خپل کتاب ابتدا او شروع دا په بدء الوحی باندې وکړله نو په دې کې تاسو ته اشاره کول غواړي چې ګورئ ملګرو په دې کتاب کې تاسو ته زه څومره اقوال د نبي علیه السلام ذکر کوم افعال د نبي علیه السلام ذکر کوم احوال درته ذکر کوم بیا دا په شکل د مونځ کې دي که دا په شکل د عقیدې کې دي که دا په شکل د زکات کې دي که د حج کې دي که د روژې کې دي که هغه د بیوع په شکل کې دي که د نکاح په شکل کې دي که ټول هغه علوم دي چې د وحي په ذریعې سره راغلي دي او د وحي په ذریعې سره معلوم شوي دي نو دې خبرې طرف ته اشاره کول غواړي چې ګوره دا د ځان نه جوړ کړلی شوي علوم نه دي تجرباتو سره حاصل شوي علوم نه دي ځکه د دې تشریعي علوم دا په تجربو سره نه حاصلېږي نو اشاره کول غواړي چې دا هغه علم دی چې کوم په ذریعې د وحي سره موږ ته را رسولی شوی دی نو دا وحي ده نو ځکه دې لومړنی باب د څه درتږدي بدء الوحي الى رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبرو بیګې ملګرو که نه ستړي شوئ ماشاءالله نو سوچ کوئ انشاءالله الله به درته دروازې کولاوي ها والذین
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا او کته چې نه یا رب سند شمه ډیر یوسف کې ورتي مزبل بود شمه نو د کېږي ولنه پتا مجاهده ونه کړل چې مجاهده وکړي الله در سره وعده ده چې الله به کوی کوي الله در سره وعده ده چې ته په خبره باندې بیا پیږي کله سوچ وکړو کنه سترګې ورته چې استاد بیا دې مانه جوش کړي غوې مکه او شو شای جوړه نبی د دې سره تاسو ته پیدا نه حاصلېږي ها نو د مجاهدې سره الله جل شانه دا هر څه له نو له مجاهده وکوي ماشاءالله یو مجاهده هم کړی دا چې کمرې پریخي دی اوراره ته کې ناشته او چې دلته کې ناشته کوي نو د شي ناشته وکوي چې تاسو ته پیدا حاصلېږي درېمه وجه علما دا ذکر کوي چې د دې باب د تقدیم وجه څه ده د ټولو نه اول کې دا باب ته بدل الوحي ولی ذکر کړي د خپل کتاب شروع د دې باب نه ولی کړي ده علما حضرات فرمایي چې د دې وجه ده چې رومانه خیر اولنې خیر چې هغه د الله د طرف نه بندګانو ته راغلی اولنې رومانه خیر دا الله جل شانه د طرف نه بندگانو ته راغلي هغه په شکل د وحي کې دی او بیا رومبنه مطلوب د بندنه د ټولو نه اول د بندنه چې کوم مطلوب دی کوم مقصود دی هغه ایمان به هاذا الوحي دی ایمان به هاذا الوحي او بیا د ایمان به هاذا الوحي نه بعد بیا مقصود او مطلوب د انسان نه هغه په مقتضیات او په فروع د دغه وحي باندې عمل کول دي په مقتضیات او په فروع د دغه وحي باندې عمل کول دي د دې وجنه اول کې د تاب د وحي کې خلو لکه چې دا اولنې خیر دی چې الله د طرف نه بندګانو ته را لېږلې شوی دی بیا وروسته کتاب الایمان دی کتاب العلم دی نو دا ځکه چې د ټولو نه اول مطلوب یا د دې انسان نه هغه ایمان په دغه وحي باندې دی او ایمان هغه کېدلی شي چې انسان د دې علم حاصل کړي نو علم یې بیا د پسیده تر راوړی دی او د علم نه بعد بیا غوښتنه د سره د عمل کولو د دې نه بعد بیا د اعمالو سلسله ته شروع کوي کله دا او د شروع دا مون شروع دا روزه شولا او دا زکات شروع دا حج شروع دا نکاح شولا دا بلوغ شول نو په دې طریقې سره بیا رسول ته د اعمالو ذکر کوي نو اول خیر چې د الله جل شانه د طرف نه بندګانو ته را لېږلې شوی دی هغه دا وحي ده او اول مطلوب د دې بندنه هغه ایمان به هاذا الوحي دی نو دا وجد تقدیم شولا چون کی دارو منے خیر دے نو امام بخاری رحمہ اللہ د خپل کتاب ابتدا او شروع د دې اولنی خیر نه کوي هغه وحي ده او بیا وروسته کتاب الایمان په ذکر کوي ځکه اول مطلوب د دې بندنه هغه سره هغه دغه ایمان په دې وحي باندې دی نو دا د دې ترجمه الباب متعلق یو څو اجمالی خبرې تاسو مخې ته راغلي الله دې وکړي چې تاسو پرې پوه شئ